جې کتونکو په کلي منځه کې چشتي هاوس کې موجود یو د نن د جمعیت العلماء اسلام کوم پروګرام چې و د تحصیل امیر په سربراهي کې او د یونټ امیر په سربراهي کې نو دا وخت موږ سره شعیب خان موجود دی چې په آزاد حیثیت باندې د الیکشن ګټلی و. راځو د داسې پوښتنه کوو چې د جمعیت العلماء اسلام د تحصیل امیر په قیادت کې چې تا کوم اعلان وکړي نو آیا کومه واجه وه ته جمعیت العلماء ته د اسلام ته دې برته زړه وغوښتي او دلته دې اعلان وکړ؟ السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم سلام. څنګه بیداره غفار خیریت صدیقي شه صاحب سید خیر شه خیریت دی. مبارکي درته وایو چې تا د دوی پلیټفارم ته رالې او څه هغه وجه وله څه وجوهات وو چې برته دوباره جمعیت العلماء اسلام کې تا دوباره د شمولیت اعلان وکړي؟ مهرباني د ټولو د مخه څه زه ستا د چینل زما پشین ریپورټر غفار صدیقي صاحب کور ودانۍ وایم چې ته په دې زموږ په دې سپېره وطن کې چې هره ستونزه یا هره سیاسي پارټۍ یو مجلس یې ځان ورسوي مهرباني. او بل دویم مجلس په خپله حواله دا کومه چې زه پر انډین کونسل 27 باندې پر خپل واټ باندې په آزاد حیثیت کامیابه شولم. نو زه خو هم جماعتي هغه خو ځان ته بیس دی. نو اوس وختي تیر پروګرام کې هم ما د جمعیت د یونټ امیر په حواله باندې وده ته دا ویلی چې بابا زه د جمعیت هر قسمه قرباني ورکوم. که ته یو موږ ته دا ووایاست چې دا سیټ ته استعفا ورکړه زه د استعفا هم ورکوم. ولې زه حیز جماعتي جماعتي د فضل الرحمن صاحب پیروکار یم، د ده ټینګ جماعتي ملګری یم. نو په دې حواله باندې جمعیت د امیر یونټ امیر جلال الدین صاحب او تحصیل امیر عبدالواجد صاحب د دوی په سربراهي کې نن ما باقاعده دا ورته وویلې چې ستاسو کومه فیصله وي هغه به زما سر پر سترګو قبول. د جمعیت العلماء اسلام د پلیټفارم مثبت د عوام دپاره د دې کوم تاته چې ووټر دی ووټ یې درکړی دی دپاره به ته جدوجهد لرې؟ و انشاءالله هغه خو نو اوس سیټ اپ ته کتل کېږي. تیر سیټ اپ کې خو زما والد صاحب چې و د یونین کونسل چیرمین و د جمعیت ته طرفه سره، نو اوس نوی سیټ اپ ته کتل کېږي. الله دې وکړي چې د پاکستان حالات چې دي هغه د لویه سطح سره ډون روان دي. خدای دې وکړي دا بلدیاتي نظام یو داسې دی چې دا و عام سړي ته د دې پیدا رسي چې و خلکو ته دغه ورکول چې کوم د کونسلران چې کامیابه شوي دي یا یونین کونسل چیرمین چې ودې ته اختیارات ورکول شي هغه په صحیح معنا د خپل یونین کونسل او د علاقې دپاره ډېر د ترقیاتي کار په حواله دی تر هر چا زیات پوهېږي. د جمعیت العلماء اسلام تحصیل امیر حاجي عبدالواجد صاحب او ستاسو د یونټ امیر د کلي منځه کې حاجي علاوالدین د کارکردګۍ څخه مطمئنه یې؟ بالکل یونټ امیر یونین کونسل منځه کې حاجي علاوالدین صاحب د وخت سره د جومات لپاره ډېر خدمات دي او حاجي عبدالواجد صاحب تحصیل امیر دی دا ټیم د دوم زبردست خدمات دي. الله دې وکړي چې دوی مخته هم د جومات لپاره داسې خدمات وساتي. حاجي عبدالواجد صاحب کوښښ پوښتنه څه کوو چې په جمعیت العلماء اسلام د پلیټفارم څخه تحصیل امیر او ستاسو ښه منظمه ښایسته پروګرامونه روان دي دغه ملګرو ته چې تا سره همیشه شرکت لري دوی دپاره کوم هغه پیغام لري؟ صدیقي صاحب ما خو تاسو سره معذرت کړی زموږ پروګرام خو سوی دی خو بهرحال دا ستا د کارکنانو دپاره وینا چې تا سره جدیت لري. ټوله در مخه زه ستاسو د زما پشین نماینده په حیث باندې ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام ته حاضري ورکړله. نو زموږ د ملګرو په حواله باندې خو زه ملګرو ته زما د هغه پیغام دی چې موږ به د جومات منشور دستور موږ به کور کور ته یو کس ته رسوو. موږ ټولو جوماتیانو ته زما دا دعوت دی او خپل ملګرو ته مې هم دا دعوت دی آینده به هم دغسې چلوو. او موږ اوس نن پروګرام هم په دغه حواله باندې و د جومات اصلاح په حواله باندې چې موږ یونټ پروګرام کړی و. موږ تحصیل جومات ته راغلو او موږ ملګرو ته د اصلاحي مجلس ورته وړاندې کړی او آینده به هم دوی دا ملګري دغه مجلس پر مخ باندې وړي او مخ ته به چلوي. د شعیب خان لپاره شعیب خان لپاره د شعیب خان شکریه ادا کوم. شعیب خان د موږ سره د ده پلار جوماتي و، دوی خپله جوماتي دي. څه وجات به وو خو دوی په ازاد حیثیت باندې د ده انتخاب شوی د یونین کونسل وارډ څو 27 وارډ یونین کونسل 27 دی وارډ نمبر 3 دی دا د ګټلی دی. نو ده چې موږ سره په دې حواله باندې د شمولیت دوباره بیا هم شمولیت وکړي او بیا دغه غاړه راته کېښوله که ته یې راته وایاست چې تا د چیرمنۍ دپاره چا دپاره استعمال کړه استعفا راکړه چا دپاره استعمال کړه هغه ته زه مین وان تیار یم چې زه شکریه ادا کوم چې دی ووایي چې زه هر هغه دغه ته تیار یم.
مهرباني یو جان مننه دا و د جمعیت علما اسلام تحصیل امیر اجد الوجه صاحب او د دې سره درانه ملګري ان شاء الله دغه نور پروګرام تر ټیمه راکړي اجازه ده په امان